روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ايرفع العلم، چې کله قیامت نږدې شي نو علم به اوچت شي. علم د قرآن او د حدیث علم به د سینو نه اوچت شي. علم به څنګه اوچتېږي؟ بقبض العلماء، علما به شهیدان کېږي، علما به اوچتېږي، نو علم به ختمېږي. او چې کله علم ختم شي، علما ختم شي، نو بیا به د دې منصبونه جهلاو ته حواله شي، نو غلط فتوی به ورکوي، غلط دین به ورکوي، خلق به دغه پسې روان وي. بل ويكثر الزنا، زناګانې به زیات شي. تاسو ډېر ښه پوهېږئ چې په کومه طریقه زناګانې شروع دي، په کوم شان شروع دي. دک شان ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال، شراب به عام شي، سړی به کم شي، ښځې به زیات شي. څه مطلب؟ په یو کور کې به یو سړی نگران وي او 15 ښځې به د په نگرانۍ کې وي، د مور، د خور، د ترور، د لوریانې، د خورزې، د ورویرې او یو د کور مشر دی. ښځې به زیات شي، سړی به کم شي، په یو کور کې به یو نگران پاتې شي. دا د قیامت بله غټه نښه شي. نو یو سړی د دې ټولو لپاره بیا کانا پینا لباس د دې تنظیم چې کوي، زړه چوي په دې دور کې. نو د خبرو مقصد دا دی چې قیامت د علاماتو په اعتبار سره انتهایی موږ تاسو ته نږدې دي، او مرګ هېڅ پته نه لګي. بیا خصوصا زموږ په دې دور کې چې د امن درک نشته، هم به د خپل کور مخې ته به دې څوک ولي، هم به د موبایل به دې ولي، هم به د 2 روپو به دې ولي، په دې پاکه جامه به دې ولي. نو هر کله چې مرګ شته نو عزم وکړو چې د مرګ تیاری وکړو. هېڅ پته نه لګي بل جمعه، بل اختر، بل کال مونږ نه یو. دلته به داسې خلک موجود په دې مسجد کې چې نن په هغه په قبر کې پراته دي، کېدای شي چې را روان کال مونږ په قبر کې پراته دي، په دې منبر به بل عالم دین ناست. نو د الله د رضا دپاره زړونه یو بل ته صفا، د یو بل حق ادا کړو. د چا حقوق زموږ او ستاسو په ذمه پاتې، د خصوصا د خویندو حق، د مور او پلار حق، د رونو حق، چې هغې ادایګۍ کې سستۍ نه کار وانهلو، ورنه قبر کې به رانه وصول کېږي. الله رب العزت موږ ته عمل کولو توفیق رانصیب. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف